بسم الله الرحمن الرحیم. دا د الله پاک ډیر لوی کرم دی، مهرباني دی. نن کورم ایجنسی پیر قیوم های سکول کې امید ویلفیر ارګنایزیشن طرف نه 135 خاندانونو ته فوډ آیټم ملویږي. دی فوډ آیټم کې مسره کوم بنیادی څه کوم شونه دي، کوم ضرورتي شونه دي کور کې استعمالیږي، لکه آټا دی، مسره چینی دی، چاول دی او دال دی. دا به انشاءالله 135 خاندانونو کې تقسیمیږي. اوس کوم پروګرام تاسو کاسو نو دا تقریبا هر مکتبه فکر خلق دازي موجود دي، مذهبي علماء کرام، سکول پرنسپل او هغه سره څوره استادان دي راغلي دي دی پروګرام کې شرکت وکړو. د ټولو مو شکریا ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے. سب سے پہلے میں تمام مہمان گرامی، مفتی صاحب، ہیڈ ماسٹر شریف نور صاحب، صدر عمر گل صاحب، اساتذہ کرام اور ننہلانے قوم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والی تمام مہمانوں کو تہ دل سے مشکور ہو اور سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. Today our message is that we should help those who need our help. This is only way to serve the purpose of our creation and this universe. यहाँ हमारी हाँ कई तकरीबात मुनक्किद होती है, लेकिन आज के दिन इस प्रोग्राम को एक खास अहमियत हासिल है. मैं प्रोग्राम के मुंतज़मीन और कारकुनान को हिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन गरीबों, यतीमों और बेसहारों का सहारा बनकर प्रोग्रामात का इनेकाद कर रही है. और मजीद ये भी कहना चाहूँगा कि उम्मीद ट्रस्ट ही उम्मीद की किरण है, कि उम्मीद ट्रस्ट ही उम्मीद की किरण है. किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, कि जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफा ना करे. मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे, मेरे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे. صاحب هم ته دا مشکلات دي، مزدوریان هم نشته او غریبانې زیاتې دي. او موږ تاسو نن ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې تاسو موږ سره دا تعاون کوو، په وخت باندې موږ تاسو سره شکر کوو. موږ مسافر ورونو ته هم دا خواست دی چې تاسو سره تعاون وکړي، د دوکاندارانو ته موږ دا خواست دی چې تاسو تعاون وکړي، تاسو موږ ته په وخت باندې خپل راشن راکوو. بل سیدس نن سبا ګراني دي او داسې د وس مطابق چې کوم دا راشن دی که نه دا موږ ته ډېر بهتر دی او تاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوو. زه دا تاسو ته اپیل کوم چې تاسو نه ډېر شکریه ادا کوم چې موږ سره تاسو امداد کوو. د ډېره ګراني شوله، مو واړه بچي دي او زه خپله نو مزدور یم، مو هغه نه برداشت کوی نه شولم او مو سره تاسو لږ امداد وکړو. تاسو ډېره د شکریه ادا کوم د نه چې مو سره د مو کونډه یتیمانو سره مزدورو خلکو سره تاسو مو سره امداد کوو. الله تاسو سره اجر عظیم تاسو ته نصیب. دا خو تقریبا مو چې 3.5-4 کاله وشو. اول به مو د لیدو مرګل استاد غوي یا د نور کوم سینیر کسانو سره نو موږ خپل ډېر خوان به وکړو، ډېره جذبه مو کې دا چې د خلکو سره مو ورسره شو، لږ سره منډه ترلو کو هیلپ وکړو. خو بیا اخر الله پاک داسې وخت راوستلو چې دوی مو ته دعوت راکړلو. مرګل استاد غو مهرباني وه او سره یو تقریبا 4 کالو نه خو ماشاءالله وي چې کوم لیول باندې دور روان دی، نو نږدې داسې وخت به راشي چې مو مکمل کور مې کې انشاءالله د ډېرې زیاتې غوټې سطحې باندې انشاءالله کور شروع کوم. یاره دا خو د مرګلو ټولو جدوجهد دی او لکه مثال زه به درته وایم که نه چې جهاد یو څو قسمه وي که نه، چې موږ مرګلي دا ډېر غوټ جهاد کوي چې دوی خپل نفس خپل هر څه لاندې کړي دي او لګیا دي خلکو ته مثال یو سوال په تور راوته یا خلکو نه ریکویسټ کوي او کوم مطلب مزدوري خلک دي یا هغه حضرات چې هغه مو هیلپ کوای شي هغوی ته کور ته ورځي، دوکان ته ورځي او هغوی ته ریکویسټ کوي چې موږ سره هیلپ وکړي. مو ماشاءالله مو ماشاءالله کور مې کوم خلک دي
زړه نه ډېر سخي خلک دي او ډېر ښه خلک دي. هر سړی جنه ډېر خلک داسې دي چې هغوی موږ سره خپل نامي مطلب خلکو ته نه ښیي هغه چې مونږ مو تاسو راز کې راولئ مونږ ما پټه کوئ خو موږ سره چوک بیا ډېر غوټ هیلپ کوي موږ سره. لکه نه ما داسې واورېدو چې یو مرګلي سره د یو کس دوه کسانو تقریبا ډېر ښه هیلپ وکړلو.